نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دا تاسو تقریبا شپږ خبرې وکړلې. سند د قرآن شریف اصول، تعریف، موضوع، غرض د قرآن شریف اصول، تعریف، موضوع، غرض او شرافت د علم تفسیر دا بیان شول. نمبر 4 فرق ما بین تفسیر او تعویل او تحریف کې اصول. نمبر 5 اقسام د تفسیر دا ذکر او نمبر 6 وسلسله قرآن شریف کې ذکر کی هغه ذکر شولې. وما خبره هغه یو څو اقوال درته ذکر کوم په مضامینو د قرآن شریف کې. ذکر ډیر اقوال دي قرآن شریف کې. څو مضامین دي؟ امام غزالی رحمه الله یو کتاب دی جواهر القرآن ورته وي. هم که چرته به مو دوای خریډه خله کتاب دی جواهر القرآن. هغه مضامینو باندې بحث کړی دی. مضامین د قرآن شریف دغه مشهور اقوال ذکر کو، تقریبا 15 به درته ذکر کوم. نمبر 1 قول هغه د شاوری الله رحمه الله دی او قرآن کې 15 مضامین ذکر کیږي. یو علم احکام دی، یو علم مخاصمه دی. نمبر 2 و نمبر 3 التذکیر بعلاء الله، الله نصیحت کوي په خپل نعمتونو سره. نمبر 4 علم التذکیر بایام الله، الله د مخکینو امتونو عذابونه واقعات ذکر کوي، په هغې سره نصیحت کوي. او نمبر 5 علم التذکیر بما بعد الموت. دا مضامین د قرآن. علم احکام نمبر 1، علم مخاصمه نمبر 2، علم التذکیر بعلاء الله نمبر 3، علم التذکیر بایام الله نمبر 4، نمبر 5 علم التذکیر بما بعد الموت، الله نصیحت کوي په ما بعد الموت سره. دا 15 مضامین بیا په سوره فاتحه کې ذکر دي. سوره فاتحه جامع سورت قرآن شریف ټول مضامین به ذکر دي. دا 15 وړ مضامین سوره فاتحه کې ذکر دي. دا ور باندې مشتمل. شارع الله سے فوز الکبیر کی ویل ان معانی القرآن لا تخرج عن 5 علوم. معنی د قرآن د 15 علوم نه نوځي. نمبر 1 علم احکام دی. من الواجب والمندوب والمباح والمکروه والحرام. دا احکام په کې ذکر کیږي. واجب په کې ذکر کیږي قرآن شریف کې، مستحبات ذکر کیږي، مباح ذکر کیږي، مکروهات ذکر کیږي، حرام ذکر کیږي. دا احکام چې به ذکر کیږي من قسم المعاملات، یا بعد معاملات د قسم نه بعض معاملات واجب دي، بعض حرام دي، بعض مکروه دي. او من تدبیر المنزل، یا تدبیر المنزل لقبیله نه کور کې بچړه تنظیم څنګه چلایي. او یا د سیاست مدني د قبیله نه
خاریه کې به اصلاح او نظام څنګه چلے دیکھیں هم څه واجبي څه مستحبي څه مکروه څه حرامي په دې هر یو څه کې احکام تعلق لري دا په قران کې ذکر کیږي ګوره دا درې چیزونه دي د میوزه او صدراو دي کې بل راشي وضاحت پته چرته و د هدایت الحکمت او د فلسفي کتابونو دا نه دي ذکر کړي حکمت عملی نه دي ذکر کړي حکمت نظری ذکر کړي حکمت عملی درې قسم دي تهذیب الاخلاق کم اخلاق ځان کې راوستل پکار دي کم ځان لري کول پکار دي تدبیر المنزل کور کې بسړی څنګه نظام چلای تدبیر د کور وسنګ چلای او سیاست مدني خاریه کې به اصلاح څنګه راولي نظام به څنګه چلای نو دا ځکه نه دي ذکر کړي فإن شریعت المصطفویه قد قضت الوتر عنها نبی علیہ السلام شریعت نه حاجت پوره کړی دی نبی علیہ السلام کې دا څنګه ذکر کړي دا نور سیاستدانان نشي ذکر کولای او دا مطلب حدیث هم چرته وی بخاری شریف حدیث ته بنی اسرائیل باندې سیاست انبیاء علیهم السلام کوو زمانه اوس بل پیغمبر ناراضي حاکمان برازي نو خلک وي سیاست دروغ وته وي سیاست دروغ وته نه وي اوس دا خلک داسې دروغ وای نو چې خلک وای کې دا سیاست دروغ وته وي چې کمی وعده په وټونو کې یو نه پوره کوي بس خلک دې دا تعبیر واخلي کې سیاست دا دروغ وته وي سیاست دا عربی لفظ دی اصلاح کول دي نظام چلول دا بسړی څنګه چلوي دا نبی علیہ السلام بیان کړي قرآن شریف موږ ته بیان کړي کور کې به اصلاح څنګه راولي مدینه کې اصلاح څنګه راغلی و مدینه کې نظام څنګه چلیدو او څومره خپل نظام چلیدو دا د اسلام او د حدیث برکت دا احکام دي او ردی وهذا العلم تفصيل هذا العلم منوط بذمه الفقيه تفصیل د علم متعلق د پزمی د فقيه پوری فقيه دا علم ذکر کوي احکام ذکر کوي يجوز او لا يجوز دا وي نو سم مشروعات او غیر مشروعات هغه ذکر کوي دام سوره فاتحه کې ذکر دي وهذا العلم مندرج تحت قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين دې قول کې داخل اياك نعبد استا عبادت کو معنا دا چې واجبات باندې عمل کو په مستحبات او عمل کو په فرایض او عمل کو دا عبادت ته او یا کنستاین دی عبادت کې ستانه امداد غواړو ستانه امداد غواړو چې عبادت کو د حرامو نم ته بچ کی دي کې علم احکام ته اشاره وکړه جم مضمون قرآن شریف کې ذکر کیږي علم مخاصمه علم مخاصمه دا معنا چې ورد دل الفرق الضاله الاربع اربعه على الفرق الضاله الاربع څلور گمراه فرقې دي په غیرت کې قرآن کې هغه څوک دي من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين يهود او نصارا او مشرکان او منافقان دا څلور فرقې مدینه منوره په غیرت کېږي وته بیان هذا العلم منوط بذمه المتکلم لدی علم بیان دا متعلق ده په ذمه د علم متکلم پوری علم کلام والا په دې فرقو باندې رد کوي به تفسیری کبیر چې ګوري هغه به په دې فرقو باندې رد کوي دا غي دلایل ذکر کوي باغی باندې رد کوي دا د متکلم کار دی دا خو هغه وخت کې وخه لانا عبد الله د خاصی سے وایي چې دغه مجوسین هم پیر په باطلو کې دي په دې قرآن کې رد کیږي قدریه معتزله باغی باندې رد کیږي دهریه باغی رد کیږي والمعطله الجهميه جهمه میا په قرخه هغه د تعطیل قائل لی پغیرت کیږي والجبریه فجبریه باندې رد کیږي والقائلین بقولی بقدم العالم هغه پر قورت کیږي هم په دې کې داخل چې رد قائل لی چې عالم قدیم دی په دې ټولو فرقو باندې قران کې رد کیږي په يهودو کېږي په نصاراو کېږي په مجوسینو کېږي په دهریو کېږي په معتزلو کېږي په جبریو باندې کېږي چې څوک د قدم د عالم دی غلم قائل لی پاغي باندې کېږي په مجوسینو باندې کېږي په فاتحه کې دار دم دی دا علم او سورې فاتحه کې ذکر دی دهریه باغی باندې راځي په دې قول کې چې الحمدلله حمد الله لا ثابت دی ثبوت څه شی لره فرض ثبوت مثبت له وي یو شی چې بل ثابت نه بخپل ثابت
نو حمد الله له ثابت دی ځکه الله موجود دی دا په د هر یو رسو د هر یو زمونږ عقل نه مانی چې الله شته دی کوی مونږ بلدل نه مونږ ورته د خپل عقل دی وتا کې عقل نشتا تبه عقل یې خو هوا پستر ګوخکاری نخ کاری هوا شته دی نو دا چې کم شي ته نه دا غینه به انکار کې ستاسو سترګې کمزوري دي سړي هر څه نه تا نه چې کم دی د کوري دا د میګي سترګې تیزی دي پته لري کې شي تا دا پوز نه د میګي پوزه تیزه ده په تلماری کې مټای کې را په مګي باندې بوې لګي او ورته ځان رسي تا نه د کوري غوګونه تیز عربو په متل کا فلان اسمع من قرات پلانې د کوري نم سره ډېر اوریدون کې دي د عربو وایي چې غلو بغلا کوله نو کونه به خوشی کو نو دی باغ د قافلې دغه وخانو د خپل کشار اوریدي باغیب سره روان شو دی به دې طرف ته قافله را روانه هغه طرف ته بکینه است غلا به وکړه نو دا پدې کې مشهور دی غوګونه تیز دي ستا غوګونه بلدا ساستر کې کمزوري دي دا الله نشي زله د نیکانو سترګې به جنت کې نه او ستاسترګې د نیکانو سترګې دنیا کې الله نشي زله دنیا پستر کو د الله دیدار نشي کېره دا کمزوري الحمدلله سنا صفات الله لا ثابت ده الله موجود ده په دهریو باندې رس کې ثاني موجود ده چې موجود نه ده محمد ولا څنګه ثابتو انکار خطا را مجوسین د دوه خدایانو قائل دي یو یزدان ده یو اهرمن دي یو خالق د خیر د غیته یزدان ویل شي یو خالق د شر د غیته اهرمن ویل شي وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا دې مجوسینو د الله او د پیریانو من کې رشتہ ګرځولې دي دوه معنا غاري یو مطلب تفسیر نه دا ذکر کوي چې الله له بچی ثابت دی وای الله وعده کړي په پیریانو کې شهادتګۍ سره دا اس خرګنۍ د الیاذ بالله ایو مطلب تفسیر نه دا ذکر کوي کې دی وی دا یزدان د الله نوم دی او د حرمن د شیطان دی دا سکرونه دي د یزدان لخرې فرشتي دی او د حرمن لخرې شیطانان دې مقابله ده کله یزدان غالب شي دنیا کې خیر راځي کله حرمن غالب شي دنیا کې شر راځي نو په دې باندې الله رد کړی دی په دې جمله کې چې رب العالمین الله یوازې د ټول عالم وسکي تربیت کوي یوازې الله د ټول عالم معنا دا چې تعدد د الہو نشته الله یوازې مربی د ټول عالم دی او خالق د ټول عالم دی په دې کې مجوسینو باندې یو الله مربی دی بل مربی نشته دا رنګ تردید په مشرکانو باندې راغله په دې قول الله پاک چې یا کنا عبادو خاص تعالی مونږ عبادت کو یا کنا عبادو کې توحید شو په مشرکانو رس لجبریه او قدریه او تفسیری کبیر ته ولر هغه فیا کنا عبادو یا کنا استعین کې پیرت دی جبریه بنده مجبوری محض دی بنده مجبوری محض دی هیڅ نشي کولای او قادریه او معتزله وایي چې بنده قادری محض دی د چیزونه دی بنده پیدا کړي دی خالق هم دی دا بنده د پیدا کړي دی او د کسب هم کوي نو اهل سنت والجماعت وایي چې خالق الله دی او کاسب سره دا بنده دی معتزله دا دلیل وایي ک الله خالق د ټولو اشیاء شي نو به نسبت د قباحت الله ته وشي الله به خالق السواد شي الله به کوم دی خالق العیوب شي دا عیوب ټول الله پیدا کړی دي الله ته به عیب نسبت کیږي مونږه خالق ته نسبت نه کی چا پورې کې دا صفت قائم هغه ته کیږي دا دال کوګ دی دا بچلیږي کوګ بلیږي نو تکوګه کدال کوګه لیکون کې حقوق نه دی کړ چا پورې چې کوګواله قائمي هغه ته کوګ ویلې شي لیکون کې د کوګ نه ویلې شي دا یو مثال دی درته ذکر کوم یو بادشاہ داغه دا نقشې ډېرې خوښې وي غالبا لفظ الیمن دا واقع لیکلي یو کس ولا نقشه راوړلو دا غنم وړه کې جوړ کړی دی باغې چرچڼه کې نه ولې دا د بادشاہ غا نقشه ډېره خوښه شو سړی له انعام ورکړ او بیا بادشاہ اعلان وکړو چې دې نقشه کې چا ابراویست غیله به انعام ورکړو خلک راځي او بس صاحب پکې نشي رښتره
یو د باندو لاله راغی دا باندو خلک ډېر هوښیاري چې هغه د نقشې ته وکتل بادشاه ته وایي زه به پکې طایب ذکر کم خو نه چې پانسي مې نه کې بادشاهان ډېر قمه خري ښه دماغ یې کار نه کوي دا وزیران یې هوښیار او دا بادشاهان ډېر قمه کوي داسې نه کې زه د طایب راوباسم ته بیا سبا ما پانسي کې او نه ایسته ته نه ویم خو تب کې عیب راوباسه وایي زمونږ دې کلو کې چې چرچڼه کېني په دې غنم باندې دا غنم کوږي او تا نیغ جوړ کړی دا نیغوالی پکې عیب دی ښه بادشاه دا ومنله خلکو هم ورسه ومنله دا خو رښتیا عیب دی ښه خو دونه غټه چرچڼه پرې ناسته او غنم لا نیغ دی ګوره نیغوالی پکې عیب و کوږ به کوږ جوړی څه کوږ چې وي نو کوږ به جوړی نو چې کاږي دی الله کاږه پیدا کړي او چې نیغ دی الله څه پیدا کړي نیغ پیدا کړي خالق ته نسبت نه کېږي ښه چا پورې کې صفت قایم هغه ته څه کېږي نسبت ورته کېږي نو په دې باندې رد دی په مجبریو باندې رد دی ایاک نعبد و موږ خاص تا عبادت کوو که نه مجبور نه یو موږ عبادت کوو دغې په جبریو رد شو او ایاک نستعین کې کبیر لیکلي په معتزله رد دی معتزله یې بنده مجبورې محض دی بنده قادر محض دی دا چیزونه پیدا کړي نو موږ ستا عبادت کوو خو ستا په امداد سره کوو چېرې دلته خپل څه نشته بابا ستا په غوړو غوړ دی دا زمونږ کمال خو نه دی ته راسه امداد کې نو دا په معتزله ورسو چې موږ قادر محض هم نه یو مجبوري محض هم نه یو دا باطلې فرقې دي په دې باندې په سورې فاتحه کې رد راغلی دی نو هغه څوک چې د قدم د عالم قایل دي چې عالم قدیم دی هغه باندې رد په رب العالمین کې راغلی الله مربی دی دا ټول عالم مربوب دی انما سوى الله مربوب و حادث هر مربوب دا حادثي نو دا عالم حادث شو قدیم نه دی ټول عالم مربوب دی الله تربیت کوي الله خالق دی الله مالک دی نو چې الله مالک دی نو بس دا مملوک شو حادث شنو دی باندې مراد راغی منافقان په دې ډلو کې یو ویخه منافق به یا جبری یا به معتزلی یا به ظاهری یا به مشرک یا یو سبئی او په خله د سوی مسلمان وي چې په دې ډلو باندې رد راغی په چا راغی په منافقانو راغی مدینه کې اکثر منافقان د يهود نو بچ په دې پر خو رد راغی وسره په منافقانو رد راغی دا دیم علم شو قرآن کې علم احکام ذکر کیږي او دیم علم مخاصمه ذکر کیږي او دریم په قرآن کې علم تذکیر به علی الله ذکر کی علم تذکیر به علی الله نصیحت کوي په نعمتونو سره نصیحت کوي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بالأيام دا نعمتون الله چې کوم دې ذکر کوي نو دا سوره فاتحه کې د نعمتونو ذکر هم راغلی دا الرحمن الرحیم کی ذکر دي سکی الرحمن الله عام رحمت والا دی الرحیم تام رحمت والا دی دا تذکیر به لا الا په کې ذکر دی نمبر 4 تذکیر به ایام الله دی تذکیر به ایام الله دو مطلب دي وذکرهم به ایام الله تفسیر نه دو معناګانی کوي دا ایام محل له دا ورځ سره محل واقعات به کې حال دي دا ورځو کې عذابونه واقع دي نو تذکیر به ایام الله دا معنا چې د الله په عذابونو سه وایرو وذکرهم به ایام الله په دې ورځو کې الله په خلقو عذابونه راوستي هغه ته ذکر کا چې دې عبرت واخلي او تذکیر به ایام الله کې نعم هم داخل دي دې ورځو کې الله سم کړی دي نعمتونه هم کړی په کافر عذاب راوسته او نیکانو باندې نعمت کړی دي نو دا تذکیر به ایام الله سو جوړه پکې داخل په تفسیر نو پس ګورې دواړه معنا غانې کړي وذکرهم به ایام الله معنا بنعم هم کړي او بنقم هم کړي نو دا تذکیر به ایام الله پنعام سره دا پدې کې ذکر دی تذکیر به ایام الله دا ذکر دی پرام تعالیهم کې دا نیکان انعام تعالیهم الله په انعام کړي دی او غیر المغضوب علیهم ولضالین دا بدان دي دې کې تذکیر به ایام الله ته اشاره نیکانم په کې ذکر دی او بدانم په کې ذکر دی سلور علوم شو پنځم علم تذکیر به ما بعد الموت ته الله خلق الی د مرګ وروسته حالات ورته مخې ته کوي دا په دې کې ذکر دی چې مالک یوم الدین الله مالک د ورځې د جزا دی مالک الامور فی یوم الدین نو ګوره کې خدي کړیو
الله د جزا د ورځې مالک دی، ښه جزا به درکړي، که بد دي کړي د بدو جزا به درکړي. الله د ورځې دا تذکیر بما بعد الموت دی، مر را روان دی، قیامت را روان دی. الله د جزا او د سزا سره مالک دی. دا پنځه علوم شو، علم احکام او علم مخاصمت او علم التذکیر بعلام الله بعلا الله، علم التذکیر بیاام الله او علم التذکیر بما بعد الموت. دا پنځه علوم قران کې ذکر کیږي او د پنځه واړو باندې سورې فاتحه مشتمل ده. ځم قول د امام غزالی سے آیا مضامین د قران سرور دي. څو مضامین قران کې ذکر کی؟ یو ته علم اصول وای، سرور اصول لیکه، توحید او رسالت او بعد الموت، حقانیت د قران، دا علم اصول شروع. دویم علم احکام دي، سره قران کې احکام ذکر کیږي. دریم علم قصص دي، قران کې قصې ذکر کی. څلورم علم سلوک دي، قران کې تصوف ذکر کیږي. دا څلور مسلې قران کې علم اصول ذکر کیږي نمبر 1. دویم علم احکام، دریم علم قصص، څلورم علم سلوک. خدا علم اصول څلور قسم دي، علم توحید دي، علم رسالت دي، علم صداقت القرآن دي، علم المعاد دي. دا څلور اصول. توحید پکې ذکر کیږي، رسالت پکې ذکر کیږي، حقیقت د قرآن او حقیقت د بعد الموت. به توحید درې قسم لري. توحید په ذات الله له ذات په اعتبار سره یو دی. توحید په صفات الله له صفات په اعتبار سره یو دی. توحید په افعال الله په افعالو کې شریک نه لري. په ذات کې یو دی، صفاتو کې یو دی، په افعالو کې یو دی. دا مضامین قران کې ذکر کی. دا درې وړه سورې فاتحه کې ذکر دي. توحید په ذات په الحمدلله کې ذکر دی. الحمدلله ټول ثنا صفات یو الله له ثابت دي، لام د اختصاص لپاره یو الله له ثابت دي، ځکه الله له ذات په اعتبار سره یو دی. توحید په صفات پر رحمان الرحیم کې ذکر دي. یو الله عام رحمت والا دی او تام رحمت والا دی. صفاتو کې الله واحد. او توحید په افعال پر رب العالمین کې ذکر دي. یو الله د ټول عالم مربی، دا د الله فعل شروع. دا توحید په ذات علم توحید ذکر. او بل علم رسالت او علم صداقت القرآن دی. خدا دواړه لازم ملزوم دي سری. چې رسالت ثابت شو چې نبی اسلام رښتینی پیغمبر دی، نو قرآن رښتینی کتاب دی، ځکه دا پر رښتینی پیغمبر نازل شوی دی. او چې د قرآن صداقت ثابت شو، نبی اسلام رښتینی پیغمبر شو. لکه چا باندې چې رښتینی کتاب نازل یې هغه رښتینی پیغمبري. هر یو بل تلازم دی پکې له جانبین نه. صداقت القرآن چې راغی، اثبات د رسالت راځي، او اثبات د رسالت چې راغی صداقت القرآن راځي. دا دواړه چې کوم دي، صداقت القرآن او دا اثبات د رسالت، دا په دې جمله کې ذکر دي چې الحمدلله رب العالمین. الله دا تمام عالم تربیت کوي. تربیت د قسمه لري، ربانا بالتربیت الجسمانیه والروحانیه. الله زموږ جسمانی تربیت هم کړي او روحانی تربیت یې را کړي. روحانی تربیت دار چې قرآن یې را لګلي. روحانی تربیت دار چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړی وو. نو دې کې رسالت ته اشاره شو، اثبات د رسالت او حقیقت قرآن ته چې قرآن رښتینی کتاب دی. الله دا وعظ یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. الله کې ذکر کړي من ربکم. دا کتاب الله ستاسو له تربیت لپاره را لګلې دی. وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض. اذ قال ربک، الله فرمای ستاره وی ز پزماکه کې آدم علی السلام پیدا کوم. الله شروع د رب نه کړی. الله آدم علی السلام له تربیت لپاره را لګلې. التم رب نه شروع شوی. نو الله دا کتابونه تربیت لپاره را لګلې. الله پیغمبران علیهم السلام د تربیت لپاره را لګلې. دا هو چې کوم ده توحید شو، رسالت شو، حقیقت د قرآن شو. او قرآن کې علم معاد ذکر کی. سورہ فاتحه کې په مالک یوم الدین کې ذکر دی. مالک یوم الدین کې قیامت ته اشاره شو. دا علم اصول شو. علم اصول شو توحید، رسالت، حقیقت د قرآن او حقیقت د بعد الموت. دا څلور مسلې د علم اصول. دویم علم احکام قرآن کې ذکر کیږي. غزالی سے وہ امام غزالی سے علم احکام په ذکر کی. علم احکام نه مراد علم عبادت ته سره
علم احکام نه مراد علم عبادت دی. دا په ایاک نعبدو کې ذکر دی. او دریم په علم قصص ذکر کیږي څه نو قصې د نیکانو قصې ذکر کیږي او د بدانو ذکر کیږي. انعمت علیهم صراط الذین دا منعم علیهم ته اشاره شو. دا قصې اجمالا ذکر شوې او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې د بدانو واقعاتو ته اجمالا شروع اشاره وشوله. دا علم قصص شروع. یو علم تصوف دی دام قرآن کی ذکر دی. دیکھیں دا تر معارف ادریس کاندلوی سے وضاحت ذکر کر. جن علوم کو حضرت انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی وہ تین ہیں. اگر علوم چې الله ورته نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام ورته دعوت ورکړه قدری دي کم کم دي. علم شریعت ته او دویم علم شریعت علم طریقات علم حقیقت دا درې علوم. یو شریعت ته یو طریقت ته یو حقیقت ته. اور پھر علم شریعت کے دو قسمیں ہیں. اول علم عقائد دوم علم احکام. علم شریعت میں دو قسمیں یو علم عقائد دے یو علم احکام دے. الحمدللہ مالک یوم الہ مالک یوم الدین میں الہیات کا بیان ہے. الحمدللہ نوالا تر مالک یوم الدین پوری دیکھے دا عقائد و بیان دے سبا کی بیان دے. علم عقائد دام جے کم دے علم شریعت دے نو. اور اہدنا الصراط المستقیم الی آخری آیات میں ہدایت اور ضلالت سعادت اور شقاوت کا بیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم تر آخر پوری دیکھیں ہدایت اور ضلالت اور شقاوت ندی ذکر دے پکی. دا علم شریعت شو. عقائد پکی ذکر دے احکام پکی ذری دا ذکر دی. دا علم شریعت شو. یو ادریس کاندلوی سے بے لکلی اور چون کہ الذین انعمت علیہم سے انبیاء صدیقین علیہ السلام مراد ہے. اس لیے اس آیت میں مباحث نبوت و امامت کی طرف اشارہ ہے. الذین انعمت علیہم کے انبیاء علیہ السلام ذکر ہے. دیکھیں مباحث نبوت تے اشارہ ہوا اور دیکھیں چکم دے امامت طرف تے اشارہ ہوا. اور ایاک نعبدو میں علم احکام کی طرف اشارہ ہے. ایاک نعبدو کے علم احکام ہوتے اشارہ ہوا. شریعت پہ کی ذکر سو عقائد پہ کی ذکر سو احکام پہ کی دابا کی سورہ فاتحہ کی ذکر شو. دویم علم طریقت. علم طریقت جس میں نفس اور قلب کے امراض اور معالجات سے بحث کی جاتے ہیں. اس کی 3 مرتبے. علم طریقت چاہا کہ نفس و روح و علاج کے اندر ذکر کی مداغی درے درجی دی. توحید پہ عبادت توحید پہ استعانت اور طلب استقامت تادری مسئلے تصوف. توحید پہ عبادت دے کہ ایاک نعبدو کے ہوتے اشارہ دا. طریقت یو مسئلہ دا کہ دا یو اللہ عبادت پکے. قرآن کے آیتم راغلے دے کر جو نڈیر شے راغلی یادون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. اللہ عبادت کئی سبا بیگا صرف اللہ رضائی مرادی. خلاف طریقت بود کی انبیاء طلب کنند از خدا جزی خدا. خلاف طریقت بود کی اولیاء طلب کنند از خدا جزی خدا. در طریقت نہ خلاف خبر دا چا اولیاء دا اللہ نہ بل سغواڑی. اولیاء با دا اللہ نہ صرف سغواڑی اللہ رضا بغواڑی. راشر بلی سے وضاحت کرے نیکان خلق صرف اللہ رضا غواړي. دي کې د خبرو دارین هو یو قول د کتابونو نقل کړي دي. بعض کسان عبارت کوي د جنت پنيت پانی چې الله جنت راګي. دا سوداګر عبادت ته سره سوداګر کې څه کوي دا پیدې پنه ته کوي کې زګټه پکې وکما. دا سوداګر عبادت. څوک د دوزخ نه یریږي عبادت کوي. دا د غلامانو عبادت ته سره غلام د خپل مولا نه یریږي دا غد یې وجه لګی نو چې مولا یې پټي او نه یې به څه نه کوي. او بعض خلک د الله د رضا لپاره عبادت کوي. دا د آزاد خلکو عبادت دی. د آزاد خلکو عبادت وکړو بس دا عبادت چې څه کوو د الله د رضا لپاره به کوو. مګر د الله د رضا لپاره کوو نو بس به د الله خپل جنت ته وي. دوزخ ته خو دې به نه وي. دا توحید په عبادت شو. طریقت کې دا خبره ده چې څه کې
د الله د پاره کوا چې سکه د الله د رضا لپاره کوا یا کنا عبادو کې توحید بل عبادت ته اشاره دا رنګه چې کم ده بل توحید په استعانت ته اولیاء د الله نه امداد غواړي یا کنا استعین کې ها توحید په استعانت شروع او یو په تصوف کې اهمه مسله هغه استقامت ته سره اهدنا الصراط المستقیم دغه طلب استقامت ته طلب استقامت د زرو کرامتونو سره غوړه ده استقامت امام غزالی صاحب وایي صراط مستقیم باندې تل دا په پولیس صراط للی ها پولیس صراط باندې تل ګران دي صراط مستقیم باندې تل ګران دي چې دنیا کې څوک د صراط مستقیم نه اونو غورځيږي نه په آخرت کې ودا پولیس صراط نه غورځيږي او چې دنیا کې دین او غورځي د اتره پولیس صراط نه غورځيږي دا له تصوف درې مرتبه علم طریقه ته توحید پر عبادت توحید پر استعانت او دا رنګ چې کم ده طلب استقامت او ادریس کې اندې لوي سیب لیکلي کدا پدې کې ذکر دي او یو ور پسې به علم حقیقت ته سره یو علم شریعت ته یو علم طریقت ته یو علم حقیقت ته نصرات الذين انعمت عليهم کې علم حقیقت ته اشاره سو چې شریعت او طریقت دې ځان کې را واسطه الله بل حقیقت درګي زبر درګي حقیقت ته اشیاء او ته منکشف شي منعم علیهم کې بدل الله داخل کی حقیقت درس بت الله واضح نو دا علم شریعت قرآن کې ذکر کیږي علم طریقت په کې ذکر کیږي علم حقیقت دا ټول مضامین سورې فاتحه کې ذکر دي خدا دویم قول شو د امام غزالی رحمه الله قرآن کې څلور مضامین ذکر کیږي علم اصول علم احکام علم قصص او علم السلوک او علم السلوک یو بل قول له امام رازی رحمه الله هغه یو خلاصه د مضامین د قرآن شپږ دي شپږ قسمه ذکر کیږي په حصر د خالقیت ته په ذات الله کې یو الله خالق ته بل خالق نشته حصر د الوهیت ته په ذات الله کې نمبر 2 یو الله معبود دی بل معبود نشته حصر د تصرف ته په ذات الله کې یو الله متصرف دی بل متصرف نشته نمبر 4 نفي د شفاعت قهري زبردستی سسو سفارش نشي کولای د الله د اجازه نه بغیر نمبر 5 حصر د عبادت ته فذات الله کې او نمبر 6 حصر د استعانت ته فذات الله کې حصر د ندار فذات الله کې تشبک مضامین امام غزالی رازی رحمه الله فرمای چې قرآن څلور حصو ته منقسم دي څو حصو ته او څلور واړو افتتاح الحمدلله څه شوی دا دلته ادریس کاندلوی سے جو وضاحت ته مختصر نقل پنځو سوراتونو کې اول کې الحمدلله راغلي څو کې یو سوره فاتحه دا یو سوره انعام دی یو سوره کهف دی یو سوره سبا دا یو سوره فاطر څلور پنځمو پیجن څلور قسمه غټ نعمتونه دي سری څلور قسمه غټ یو ایجاد اول لسره الله اول خلق موجود کړي دا لوی نعمت دی یو بقا اول الله دې خلق له دنیا کې ژوند ورکړي دې ته بقا اول وي یو ایجاد ثانی دی الله به خلق دوباره پیدا کوي یو بقا ثانی الله به دوباره ژوند ورکړي کیف تکفرون بالله الله زما په نعمتونو څنګه کفر کوي کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون نو سورہ فاتحه کې د عام نعمت ذکر دی ایجاد اول لم ورزي ایجاد ثانی لم ورزي بقای اول لم ورزي بقای ثانی لم ورزي او دا نور ضرور صرفتونه سورتونه چرته ایجاد اول ذکر پکې چرته ایجاد ثانی ذکر کیږي چرته ایجاد بقای اول ذکر کیږي چرته بقای څلور نعمتونه دي څلور سورتونه کې ذکر دي سورہ انعام دی ها سورہ کهف دی او سورہ سبا او سورہ فاطر دی دا خو دې اسکندلوی سے وضاحت امام رازی رحمه الله فرمایي چې قرآن څلور حصو ته منقسم هر حصے په اول کې الحمدلله راغلي اوله حصہ سورہ فاتحه نه سورہ انعام پورې ده څلور شپږ مضامین وکړه په دې کې یو مضمون ذکر کیږي چې حصر د خالقیت ته
د الله په ذات کې یو الله خالق دې کې دا مضمون ذکر کیږي. الک عذاب کې څنګه ذکر دا سورې فاتحه کې ذکر دا په الحمدلله رب العالمین کې ذکر. ثنا صفت الله لوایو الله اسم ذات ته ذکر د اسم ذات او مراد صفت مذکوره الحمدللخالق سمانا الحمدللخالق. دا څلور مضامین شی او حصر د خالقیت ته په ذات الله کې دا سورې فاتحه نه سورې انعام پوری ذکر کیږي او دا په سورې فاتحه کې ذکر دی چې په الحمدلله په ضمن کې دې معنا او کې الحمدلله الحمدللخالق. دیمه حصر سورې انعام نه سورې کهف پوری ده دې کې الحمدلله راغلي په دې کې غالبا ذکر کیږي حصر د اولوہیت په ذات الله کې حصر د اولوہیت او د ربوبیت په ذات الله کې چې یو الله الہ دی بل معبود نشته. دو مضامین په دوه حصو کې ذکر. درېمه حصر سورې کهف نه ده د سورې سبا پورې په دې کې الحمدلله راغلي په دې کې حصر د تصرف په ذات الله کې ذکر کیږي حصر د تصرف په ذات الله کې ذکر کیږي او دا حصر د تصرف او حصر د اولوہیت دا په دې قول الله کې ذکر د الحمدلله رب العالمین حمد الله پر خاص شو یو الله الہ دې بل الہ نشته. څنګه وکړه اې دا الحمدلله دعوه ده صفات او ثنا صرف الله لوایو دا رسته دلایل دي ځکه چې دې مربی د عالم دی ځکه چې دې رحمان دی ځکه چې دې رحیم دی ځکه چې دې مالک د ورځې ده جزاء دی دا دلایل دي ښه دا دلایل دي. الحمدلله دعوه ده او دا رسته څلور یې سری نو حمد صرف الله پورې خاص دی الله پورې ځکه خاص دی چې الله مربی د عالم دی نو دا متصرف یو الله دی یو الله مربی دی الله متصرف دی خاطر تصرف د الله په ذات پورې خاص شو او یو الله متصرف دی یو الله له حمد وایو وحدانیت پکې راغی. په اوله حصہ کې چې کوم دی حصر د خالقیت ذکر په دویمه حصہ کې حصر د اولوہیت ذکر دا دویم حصر د اولوہیت ته دا په ذات الله پاکي دا په دویمه حصہ کې ذکر کیږي. دریم حصر د تصرف ته په ذات الله کې دا پر رب العالمین کې ذکر کی چې الله مربی د ټول عالم دی او الرحمن الله معطی د رحمت ته الله رحمت ورکون کې دا تصرف د الله شروع. څلورمه حصہ د سورې سبا نه تر اخر د قران پورې په دې کې درې مضامین ذکر کیږي. د درې حصو کې خو یو مضمون ذکر د څلورمه حصہ کې درې مضامین ذکر کیږي. هغه درې مضامین نه پیر شفاعت قهری ده الله د اجازه نه بغیر څوک سفارش نشي کولای. حصر د عبادت په ذات الله کې او حصر د ندا په ذات الله کې دا په اخیره حصہ کې ذکر کی. درې مضامین په اخیره حصہ کې ذکر شو د اول درې حصو کې یو مضمون ذکر کیږي. دا شپږ مضامین قرآن شریف کې ذکر کیږي. وهذه الثلاثه فی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین علی طریق اللف النشر المرتب. دا درې مضامین په مالک یوم الدین کې ذکر کیږي چې الله د ورځې د جزا مالک دی دغه نه په د شفاعت قهری ته اشاره شو. الله مالک دی الله مالک د اجازه نه بغیر څوک سفارش نشي کولای. ایاک نعبد دغه دویمه حصہ ذکر شو حاصل د عبادت په ذات الله ایاک نستعین کې حاصل د ندا په ذات الله کې ذکر شو. دا دریم قول شو. دریم قول د امام رازی رحمه الله شو. قرآن شریف کې څو مضامین دي شپږ مضامین حصر د خالقیت په ذات الله دا د سورہ فاتحه نه سورہ نام پوری ذکر کیږي. حصر د اولوہیت په ذات الله کې دا دویمه حصہ سورہ نام نه سورہ کهف پوری ذکر کیږي او دریم حصر د تصرف په ذات الله کې دا د سورہ کهف نه سورہ سبا پوری ذکر کیږي او نمبر 4 نفی د شفاعت قهری نمبر 5 حصر د عبادت په ذات الله نمبر 6 حصر د ندا په ذات الله کې دا درې مضامین د قرآن په اخیره حصہ کې ذکر کیږي. سورہ سبا نه واخله تر اخیره پورې ادا سورہ فاتحه کې د شپږ واړه مضامین ذکر دي. څلورم قول د بعض محققین قول بعض محققین وایي چې ټول مضامین د قرآن درې دي. ادرې کم د اصلاح العلم اصلاح د عقیده ده. دویم مضمون په قرآن کې اصلاح العمل
د عمل اصلاح کیږي. او دریم ترغیب او ترهیب. ترغیب معنا مینا پیدا کول، ترهیب معنا يرول. دا درې مضامین قرآن کې ذکر کیږي. اصلاح العلم، دویم اصلاح العمل، دریم ترغیب او ترهیب. دا اول مضمون چې قرآن کې ذکر کیږي دا سورہ فاتحه کې په الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم کې ذکر دی، مالک یوم الدین پوری. دیکھ اصلاح العلم دی، معنا اصلاح د عقیده چې حمد الله پورې خاص دی، الله رحمان دی، الله رحیم دی، الله مالک د ورځې دی. دیکھ د عقیده اصلاح دا اصلاح العلم شروع. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، دا ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دیکھیں دویم مضمون ذکر کیږي اصلاح العمل. ایاک نعبد و ایاک نستعین کې اصلاح دا عمل ذکر کیږي. او دریم مضمون کې ترغیب او ترهیب دی. دا یو اخروی دی، یو سره دنیوی دی. ترغیب دنیوی په نام تعلیهم کې ذکر دی. صراط الذین، اے دا الله صراط مستقیم باندې روان شه، منعم علیهم کې بچ شي داخل شي. دا الله نه سوال کوا، الله باندې صراط مستقیم نصیب کړي. دا ترغیب دنیوی شو. هغه باندې الله دنیا کې انعام کړو، منعم علیهم باندې آخرت کې هم کوي. او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې ترهیب دنیوی دی. سره یهودا نصارا په صراط مستقیم نتللو، نو مغضوب علیهم او ضالین تی جوړ شروع. وګوره دا غي په لار مزه ها، د يهودو په لار مزه کني مغضوب علیهم او ضالینو کې به داخل شي. دا غي نزان ساته. دا ترغیب دنیوی شو، ترهیب دنیوی شو. دنیا کې دین ځانو ساتن دې په مسلک او ردی په عقیده مزه بیلارې بشي. آیو ترهیب او ترغیب اخروی دي. سره اپ مالک یوم الدین کی ذکر دی. الله دا ورځې د جزا مالک دی. نو که خدای کول ثوابونه بدر کی، ترغیب اخروی شو. او که بد کول سزا بدر کی، ترهیب اخروی شو. ترغیب اخروی او ترهیب اخروی دا په مالک یوم الدین کی ذکر دی. دا د بعض محققینو چې کم دی دغه قول شروع. نمبر 4 چې قرآن کې درې مضامین ذکر کیږي: اصلاح العقیده، اصلاح العلم، اصلاح العمل او ترغیب او ترهیب. مولانا عبدالله عبدالخاصی صاحب قرآن کې دو مضمون دي. سو مضمون دي؟ دو مضمون دا سانا کړي دا. یو تحلی بالفضائل او یو تخلی عن الرذائل. سره قرآن کې دو مضمون ذکر کی. خ کارونه ځان کې راواله او غلط کارونه ځان وباسا. تخلی عن الرذائل او تحلی بالفضائل. تخلی عما نهى الله ده او تحلی بما امر الله ده، بما يرضى الله ده. دا تحلی بالفضائل دا الحمد و نواخله تنام تعلیم پوری ذکر ده. دیکھیں تحلی بالفضائل ښه اخلاق ځان کې راول. الله نه هدایت غواړه، د یو الله عبادت کوا، د یو الله نه امداد غواړه، الله نه استقامت غواړه. دا اخلاق ځان کې راواله. یا کنه بودو کیر سره الخ مونږ پکې راغې، روزه پکې رااله، حج پکې راغې، زکات پکې راغې، ټول عبادت پکې مامورات باندې عمل کول دا پکې رااله. دا تحلی بالفضائل شو. او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا تخالی ان الرضائل. الله سره يهود او نصارا او نزان ساته دا ډاکوان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت روزمات وختي کوي نو دی به په خیر سره وي. په روزمات کې هم د يهود او نصارا سره موافقت نکوو. هغه نا وخت کې موږ بس کوو وختي کوو چې څنګه مقام کېږي روزمات وکړو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي او حدیث ته جماعت تراځي نو سپلو کې مونږ کوي. ځکه نه سوارا سپلې څه کوي او باسي تاسو به کې کوي. خلیل احمد سهارنپوری سے بجری مجهود کی لګي چې زمونږ دور کې هغه نو باسي مونږ به وباسو. دې پورې ته هم چې نبی اسلام خالف اليهود والنصارى د يهود او نصارا اوس کوي مخالفت کوي. د يهود او نصارا مخالفت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مړې به مخبري ته ویوړې شو نه بکې ناس نه ولاړ وو. د يهود یو مولا ورته راغی،
هغه یې مونږ هم نه کینو وایي که ته نه کینو زه کینم نبی علیه السلام کېناسته د یهودو مخالفت یې وکړ زمونږ دا وایي د یهودو موافقت پکې څه پکې بس ټي وي او وي سي آر ته ګوري سړي هم ورته ګوري او زنانه هم ورته ګوري یهودي تنګ پرتوګ واغوندي زمونږ نه هم څه کوي اغوندي وایي دې کې خیر دی ښه غاړې ته پټۍ واچوي دې هم څه کوي غاړې ته پټۍ اچوي هله ستاروب شان په ولاړې خوراک کوي زمونږ دایم شروع په ولاړې مې دې کوي دې مو څه شروع کړي هلکه دا د یهودو مخالفت موافقت مه کوئ دې کې دغه دی شر دی خیر په دې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان شي صحابه کرامو په لار روان شي هغې څه کړي دي یهود او نصاراو مخالفت پکوي نو دغه دوه مضمونه تحلیب الفضائل ښه کارونه به ځان کې راولو د الحمد نه واخله تر صراط الذین انعمت علیهم پورې تحلیب الفضائل ته اشاره شوه او تخلی عن الرذائل کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې تخلی عن الرذائل ته اشاره شوه او بیا دا مضامین به په بسم الله کې ذکر دي څه دا ټول مضامین دو مضامین چې قرآن کې ذکر کیږي قرآن کې چې څه مضامین ذکر کیږي کوامر دي که نواهی دي که قصص دي که امثال دي د دې ټولو نه مقصد دا دی چې ښه کارونه موږ ځان کې راولو او غلط کارونه موږ ځان نه لرې کړو موږ پېښور کې طالبګرۍ کې وو نو جومات امام او غوړو مونیسې به ته سوچه غوړي خرڅول خلکو ته غوړو مونیسې به د غورستو بابا شاګرد ابا تقریر بالکل نه کوم چا به ویره تقریر وکړو ابا دا خبره کوله یې ښه دی او بد دی ښه کوئ او بد مه کوئ دا ټولو تقریرونو خلاصه ده په دنیا کې چې څه علما لګې دي څه وایي امیانو ته هم پته ده او علماو ته هم پته ده چې ښه دي او بد دي ښه کوئ او بد مه کوئ دا د قرآن هم خلاصه ده او دا د حدیث هم خلاصه ده چې ښه کارونه کوئ او غلطه دا مه کوئ عبید الله حرار صاحب په وخت کې وایي دا بزرګان لا جمع شو چې د تصوف تعریف وکړو چې تصوف څه ته وایي نو یو عبید الله حرار صاحب ورته دا تعریف وکړو چې کوم غوره هغه کوئ او ناغوره مه کوئ څه غوره کوئ او ناغوره مه کوئ بس دا تصوف بیا دا ټول دواړه قسمه په دې با کې داخل دي په نقطې د با کې با د الصاق دپاره من اراد الالصاق بالله فليتحلى بما يرضى الله وليتخلى عما نهى الله با د الصاق دپاره چې الله ته رسېدل غواړې دا دوه کار وکړه رضایل د ځان نه لرې کړه او فضایل ځان کې راواله بس الله ته به ورسې ښه دا خو ومه خبره هم چې کوم دی وشوله ومه خبره مضامین د قرآن شریف چې قرآن کې څومره مضامین ذکر کیږي او په هر قول باندې سوره فاتحه باندې منطبق د مضامین سوره فاتحه کې ذکر کیږي دا جامع سورت شو اتمه خبره فضایل د قرآن شریف دی دا د ما ول ورځ باندې ذکر کړیو مختصر د تببلی طریقې څخه ذکر کوم امام شافعي صاحب وایي ان الكتب المنزله من السماء 104 هغه کتابونه کې د اسمان نه نازل شوي 104 دي سلسله پیر او څلور غټ کتابونه جمع الله تعالی مضامین الکل فی ثلاثه دې ټولو صحیفو سلو مضامین الله په دې درې غټو کتابونو کې جمع کړي تورات انجیل زبور وجمع مضامینها فی القرآن اور دې درې غټو کتابونو مضامین قرآن کې ذکر کړي او مضامینه په سورۃ الفاتحه قرآن مضامین په سورۃ فاتحه کې دي او مضامین الفاتحه په تسمیه دا په تسمیه کې دي قرآن شریف جامع شوخه وکل جامع افضل فالقرآن افضل قرآن جامع کتاب جامع افضل نو قرآن شریف افضل له دا مضمون الله قرآن کې په دو کلمو کې ذکر کړي یو جمله کې الله وایي تبیانا لكل شیء قرآن کې هر څه بیانې او یو جمله کې الله وایي لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین او چولام دا هر څه په کتاب مبین کې لیکل شوی دی لوح محفوظ کې یا قرآن کې موجود دي دا جامع کتاب شروع خدا یو خبر او سوای قرآن کې هر څه بیان شوی څه به ذات او څه
بل واسطه بیان شوی سبي ذات اوس دا حدیث د قران شرح ده سره دا حدیث د قران دی حدیث کې چې بیان شوی دا د قران وضاحت کې دام قران کې بیان شوی دا مجتهدین چې سوې دام د قران شرح کوي او د حدیث څه کوي شرح کوي دا شارعین نه دي شارحین دي سری د قران او د حدیث وضاحت کوي رضانه شریعت څه نه کوي نه جوړي دا د قران نه علاوه نه دي قران وضاحت کوي قران الله یو عین را لګلې عین جامع یو کولی او دا ججان دای چې کم دی وضاحت کوي د ماده نه داسې معلومي چې دا څه کیږي دا ټول په عین کې نه ښه خو دې مادونه معلومه نو د دې ماده نه دا حکم معلومیږي او د نه دا ججان فقې څه کوي فیصله کوي قران الله یو عین را لګلې دی عین را لګلې او دا مجتهدین دا ججان دي سری دی وضاحت کوي چې دې آیت نه دا حکم معلومیږي دې حدیث نه دا حکم معلومیږي دې نه دا معلومیږي دا وضاحت کوي اعمش سے مشهور محدث دی هغه باره کې کتاب لیکلی دی امام صاحب استاد هم هغه نه چا مسلې ته پوښتنه کوي د امام صاحب نه ته پوښتنه کوي او بیا مال هغه مسله راوړه چې څه درته یو دلیل ده څه وایي دا کس امام صاحب لراغه امام صاحب نه مسلې ته پوښتنه او له جواب ورکړي دلیل وي ته وي چې احمد صاحب له بیرته لاړ نو هغه سندونه شروع دا حدیث ما ته په دې سند را رسیدل دا ما ته په دې سند را رسیدل لګې شو هغه ته اوسه پوری چرته تلوي امام صاحب مثلا حل کړه اوس سندونه وي وې دې طبيبان دي او موږ پنسارې نه یوسو مونږه دوايان پرتی دي بلا دوايان دي او په دې چاته لګي طبيب ته لګي چې دا دوايي په دې ځکه لګي دا په دې لګي ا طبيبانو ته پته لګي ښا پنساري ته پته نه لګي کنه خزانه وسوسري فروب حامل فقه غیر فقيه حامل لفقه محدث او فقيه نه د حدیث نه مسلې ته نش کوله نشي رسته حدیث کې بل راش حامل لفقه خو فقيه نه امامان رحمهم الله الله چې کوم نه پوي ور کړ الله دوه ډلې پیدا کړې دي ښا یو ډلې الله قوت حافظه ور کړې ده او یو ډلې الله قوت فاهمه ور کړې څه ور کړې محدثین الله قوت حافظه ور کړې سند یې یادي الفاظ یې یادي هر څه یاد کړي او د امامانو الله قوت فاهمه ور کړې څه ور کړې پوي ور کړې او دا تقلید اعتماد ته وایي څه دی وایي یو تقلید به دلیل خبر به دلیل خبره نه دا معنا پچا د اعتمادي دا خبره وکي نو یاره داسه بس دلیل یې ته په اعتماد وکي وي منی او امام بیضاوی رحمه الله لیکلی چې تا د دلیل معلومه دا به تقلید نه دی ښا هر مسلې دلیل اوس معلوم دی کنه امامان او مقلدین چې مسله ذکر کوي نو حدیث سره نه وایي وسره وایي نو دا تقلید نه دی امام بیضاوی رحمه الله دا اتباع د منزل الله دا سره اتباع د منزل الله دا اتباع د سنت تقلید دغه ته وایي چې سړی پچا اعتماد وکي اعتماد ته وایي نو دی علی حدیث د به ته پوښتنه ته وکړو ودا مسله څنګه دا وای دا داسې ده کنه شان ورشا کشمیری څه لیکلی ښه خچې دا مسله داسې ده دلیل یې څه ده وای دا بخاری شریف حدیث کې راغلی کنه الکه بخاری شریف سند ته ذکر کا تر ځان واخله او نبی علیہ السلام ته سند ورسو یا بخاری ته ورسو سند وته نه معلوم بچای ته ما دغه امام بخاری رحمه الله اعتماد کو نو دا تقلید نه سره دا اعتماد چې وکړه دا خو توحید دی شرک نه دی ښا نو کوم په امام شافعی رحمه الله اعتماد کو په امام مالک رحمه الله اعتماد کو په امام ابو حنیفه رحمه الله تغیر الله قوت فاهمه ور کړی سی ور کړی او د دې حدیث دا مطلب ذکر کړم د قصیده زموږ باغی اعتماد دی د دې حدیث دا مطلب دی نو دا شرک دا شرک نه دی دا اعتماد دا تقلید په محدثینو زموږ اعتماد دی په امامانو رحمهم الله زموږ سره اعتماد دی د تقلید وي دا نه چې دلیل نه ښه نفس الامر کې دلیل خو ماته نه دی معلوم امام بیضاوی رحمه الله کې ته دلیل هم معلومي آیات هم درته معلومي حدیث هم درته معلومي دا به څه نه دی تقلید دا مسلې به درته به ان شاء الله زه پځه درته ذکر کوم خو مې درته دی پوری وی قرآن کې هر څه بیان شوی څه اوس به ذات بیان شوی څه بل واسطه
نو قرآن کې دا ذکر شوی دی چې مونږ کوا نو 100 رکعاته کوا. ای تفصیل بچا کې راغلی په حدیث کې راغلی. وایي به کنه د نبی علیہ السلام د حدیث وضاحت به چا کړي؟ مجتهدینو کړي دي. دا قرآن کې ذکر شو. السلام علیکم. وعلیکم. نو دا چې کوم دی هغه دغه ادریس کاندلوی سي په دې باندې د ابن تیمیه سره یو کتاب دی ښا وړه کې دونه غونډې دي ځان لواخلې کې به رفع الملام علی ائمه الاعلام څه رفع الملام علی ائمه الاعلام نومې دي. وړو وړه رساله ده. امامان ملامت نه دي. رفع الملام علی ائمه الاعلام ادریس کاندلوی سے بدا غځه کې به وضاحت کړي الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل شونه امامانو ته ضرورت شروع. امامان د دې کامل دین شرح کوي څه کوي وضاحت کوي. هغه یو دو شعرونه لیکلي بهر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من در افطار افایت میں شناسم. بهر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش چې څنګه جامع غون دی هغه واغوندا من در افطار افایت میں شناسم. زره د خپل در افطار نه پیژنم. دا جامع بدل دی ښا دا سری جامع بدل دی. دغه حدیث ته یو امام مطلب ذکر کړي بل امامانو دا سي مثال له الله ته خلق به سرته وي نو چا په دی یو لار روان کړي چا په بل لار. دا سي مثال دی لکه خاري ته مختلف لار راغلي خلق یې لکه دای سي اختلاف کړي. دا سایکل موټر دی په دی یو لار دی کنه په یو لار دی خو دا سایکل وبکیدل کی من کی نو دا د الله رحمت ته اختلاف د امت سي دا رحمتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر په بره پړوي کې ناشته ابو بکر صدیق هم په دویمه کې ناشته عمر فاروق هم په دریمه کې ناشته. د نبی علیہ السلام د منبر درې پړوي وي خطه پړوي و عثمان هو چته وخته سر ته وخته اختلاف یې وکړ. دا اختلاف رحمت ته. یو بچا ته عالم ویلو کو عثمان هو دا مخالفت نه وکړه ته اوس موږ ته په کوی کې خطبه ویلې هر یو وخت یو پړوي جوړولې تعالی هم کوی و جوړ کړي لاندې نه بلګي موږ ته به تخریج کړو خو چې عثمان هو مخالفت نو اختلاف د علماء دا سره د امت دا رحمت ته دا سانتیا ده. په یو لار روان دي څوک په بل ټولو مقصد دا چې خلک چاته ورسي الله ته ورسي. یو په یو حدیث عمل کړي بل په بل حدیث عمل کړي یو مناسخي بل منسوخي موږ ته پته نه لګي. نبی اسلام ټولو حدیث باندې عمل لاغله دي په یو حدیث باندې روان دي عمل کوي څوک په بل کوي دا د الله رحمت ته. نو دا د قرآن شریف چې کوم دی عباراتنا شتا وحسنک واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. یو استشیر دا ویل زمونږ عبارت مختلف دی استاد حسن یو دی اور یو استاد حسن بیانې سو کې پسال پازو کې بیانې سو دا چې د امامانو رحمهم الله اختلاف دی. نو دا حدیث منافی نه دي چې هر څه قرآن شریف کې شته نو به حدیثو ته ضرورت پرویزه نه وي کنه یا هر څه چې قرآن کې شته نو د امامانو تب کې امامان یو ماته امامان کم ذکر راغلي وا امامان قرآن کې راغلي وجعلنا ائمه يهدون بامرنا د پیغمبرانو علیه السلام صفات ذکر شي وجعلنا منه ائمه يهدون بامرنا لما صبروا ما په بنی اسرائیل کې امامان جوړ کړو. دغه په کنه یوم ندعو كل اناس بامامهم. نو قرآن کې راغلي نو تنور سویم چې امام په کم ځای کې راغلی امام په قرآن کې راغلی ښه. بل تفصیل وضاحت وکړي قرآن جامع شولو. کتب سماوی په دوه قسم دي کتابونه دوه قسم دي یو سماوی دی یو غیر سماوی دی. سماوی د غیر سماوی نه غوړه دي د اسمان نه نازل شوی. به دا سماوی دوه قسم دي بعض هغه آسماني کتابونه دي کې دعوی دي پکې مقاصد دي پکې دلایل وسنشت. بعض هغه دي کې دعوی او دلایل دواړه پکې. دا قرآن شریف دی سره قرآن شریف کې دعوی هم ذکر کیږي او دلایل هم پکې ذکر کیږي. دا غوړه کتاب شروع حافظ ابن کثیر رحمه الله نه نقل لاغلی قرآن اشرف دی اشرف الکتب دی
او نازل شوی علی اشرف الرسل هغه پیغمبر علی السلام چې اشرف الرسل جناب رسول الله اسلام دی بواسطه اشرف الملائکه بواسطه د اشرف الملائکه سره چې هغه جبرئیل علی السلام په اشرف بقاع الارض پاشره په ټوکړو د ځمکه کې چې مکه او مدینه ده په اشرف شهور السنه پاشره په میاش د میاشتې د کال کې چې شهر رمضان الذي انزل او فی اشرف الليالي ان انزلناه فی ليله القدر ان انزلناه فی ليله مبارکه نو دا په هر اعتبار سره قرآن شریف سره اشرف ته نور په فضایل می تاول کې ذکر کړی نه هم خبره سلسله د قسمونو ده قرآن شریف کې قسمونه ذکر کیږي زه د استاد کوم څومره راځم